نسوار اچولو سره روزه ماتیږي او کنه ماتیږي. هغه ورځ مې عالم اوریدو په دې فیسبوک باندې دا هغه وی چې کم علما وی چې نسوار یا سیګریټ باندې روزه ماتیږي نه هغه درای ما سره کینی باس دیو کی په دې باندې روزه نه ماتیږي. په دې کې د باز ضرورت نشته. یو سړی په خله کې نسوار کې خودل دا هغه نسوار سره لاړې خامخا لګي کلاړ وسره نم لګي نه د هغې چې کومه ذایقه ده د هغه خوله کې پاتې کېږي او د هغې ذایقې خوند دا چې کوم دی په مرۍ کې خامخا محسوسېږي. داسې کیدی نه چې یو سړی نسوار په خوله کې کېږي او هغې سره لاړ نه لګي یا د هغې خوند په خوله کې نه خورېږي یا د هغې چې کومه ذایقه ده د هغې چې کوم خوند دی هغه په مرۍ کې نه محسوسېږي. او تاسو ما ووي چې کله یو سړی یو څیز په خوله کې کېښودو او د هغې ذایقه په مرۍ کې محسوس شوه یا د هغې ذرات معدې ته لاړل مرۍ ته لاړل دې سره روژه ماتېږي. نسوار چې کوم دی د دې په خوله کې کېښودل دا د شکوک و شبهات نه خالي نه دی. دې کې خامخا دا شبهه پیدا کېږي دا شک پیدا کېږي چې بهی زما لاړه یا تېرې شوې یا د دې ذایقه ما مرۍ کې محسوس کړه خامخا داسې وي. نو لہذا نسوار کېښودو سره که هغه ټیشو پیپر کې وي او که د هغې نه بغیر وي دې سره روژه ماتېږي. دغسې سیګرټ دی د سیګرټو سکل د هغې لوګې تېرول د هغې ذرات خوله کې راشي د هغې هغه چې کوم ذایقه ده د هغې چې کوم هغه بوی غونته کې دي دا مرۍ کې محسوسېږي باقاعده. بل دا چې دا سیګرټ او نسوار د لذت څیز دی دا د خوند اغستو څیز دی او چې به کوم څیز سره خوند اغستی شي لذت اغستی شي هغې سره دماغ ته سکون میلاویږي یا معدې ته چې کوم دی هغې سره سکون میلاویږي لذت ورسره میلاویږي نو په هغه څیز باندې روژه ماتېږي. داسې به ډېرې څیزونه وي چې هغه ته په خوله کې کېږدي نو د هغې ته به چې دا د خوراک څیز نه دی خو د هغې په وجه باندې تا ته چې کوم دی نو لذت حاصلېږي د هغې په وجه تا ته آرام محسوسېږي د هغې په وجه باندې ستا په مرۍ کې ستا په خوله کې یو بوی غونته کې پیدا کېږي. نو هغه بوی سره یا هغه ذایقې سره چې هغه مرۍ ته لاړه شي یا خوله کې پیدا شي او د خولې هغه ذایقه بیا چې کوم دی مرۍ ته لاړه شي یا معدې ته لاړه شي دې سره روژه ماتېږي. ځکه چې دا څیزونه د شکوک و شبهات نه خالي نه دي او چې کوم څیز د شکوک و شبهات نه خالي نه وي د هغه نه ځان ساتل پکار دي.